مولوی صاحب اعتراض وکړو اشاعت التوحید والسنه و قرآن کې دی چې انت شیع الفاحشه. مولوی صاحب یاد وساته اشاعت د څه صيغه ده؟ اشاع یشیع اشاعتا باب فعل مصدر دی او دا شاع یشیع دی. نو مولوی صاحب الته اشاع یشیع اشاعتا دی او دلته شاع یشیع دی. نو مولوی صاحب مجرد را واغستو الته مزیدت مراد واغستو. ماشاءالله. بل دا مولوی صاحب نسبت سره خبره بدلیږي، دا یاد ساته. دلته چې کوم دی انت شیع الفاحشه ټیک ده، نسبت فاحشه ته نو دا خبره شوه. اوس نسبت توحید ته شوی دی. اشاعت التوحید خبره وکړه او اشاعت دا مزید دی، باب افعال دی او شاع مجرد دی. نو زه وایم مولوي صاحب صحیح ده، بالکل باب افعال کی تعدیت خاصه ده او په تعدیت خاصه سره اصلي معنا ده، اصل مشتق منه معنا نه بدلیږي او کته بدلیږي په دې ځکه بدل شوی د شاع معنا به مراوړي چې شاع معنا څه ده او د اشاع معنا دوه برابر پیدا کې کچیر ته پکې فرق راغلی وو به راته ابتدا خاصه ده خو هغه درې څلور مواد دي. د ابتدا خاصه نه علاوه باب فعال کې چې مجردو کې کوم معنا و باب فعال کې بیا پکې تعدیت یا پکې لزوم راځي، نور خواص پکې دي خو لیکن معنا اصل مشتق منه معنا نه بدلیږي. بل خبره دا ویل چې اشاعت نسبت شوی دی دلته توحید ته او په نسبت سره معنا بدلیږي. انت په قرآن کې نسبت شوی د فاحشه ته او زمونږ په دعوه کې نسبت شوی د توحید ته. وایم په لفظ د اشاعت د دې استعمال د سره په امور معظمو کې د سره کېدل نشي. دا به استعماليږي هم صرف پچا کې کم چې فواحش دي کم چې بے حیا کارونه دي نه استعمال پیش کا چې په صحیح ځای کې استعمال شوی. خپل خېټه دې د رب دین تر پتار کړو وبدات غرش ځان دې خوار کړو وبدات غرش ځان دې خوار کړو دین دې تابع د خپل بطن کړو ځان دې د پاک الله دښمن کړو دین دې تابع د خپل بطن کړو د پاک الله دې ځان دښمن کړو د پاک الله دښمن شیطان دې ځان لیار کړو وبدات غرش ځان دې خوار کړو.